بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم عليه رب جميعا ما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. نو د کتاب الله تعریف کو دغه نامه کوي چې اصول شرع درې دي او څلورم به قیاس ده. بیا به اولنې کتاب الله او د کتاب الله تعریف کو چر تر وي كتاب الله تعريف الكتاب القرآن المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة. بیا موږ هو اسم للنظم والمعنى جميعا چې دا قرآن مجید نوم دی دا نظم د الله علی المعنى، یعنی هغه نظم چې دلالت کوي په معنا باندې. او د دې شل اقسام دي چې په ضرور تقسیمونو کې دي. ناولنې تقسیم دا د وظیفه په اعتبار سره، دیم تقسیم دا د ظهور او د غفا په اعتبار سره. نن سبق کې دریم او څلورم بوایو. دریم تقسیم دا د استعمال د دغه نظم مبارک دی، استعمال د دغه نظم مبارک دی چې لکه لفظ د کوم معنی لپاره وضع شوی دی، نو آیا په دې کې استعمال له کنه په بل معنی کې استعمال له په کوم معنی لپاره د لفظ استعمال له، نو آیا دا واضح دی کنه پټ ته څنګه خبره ده، نو په دې کې خبره کوي. نو لفظ بخالی نه د دوه حالونه ما ته فکر دی، لفظ بخالی نه د دوه حالونه یا با د کوم معنی لپاره چې وضع کړل شي پای کې به مستعمل وي، او یا د کوم معنی لپاره چې وضع کړل شي پای کې به نه مستعمل بلکې دا یو علاقه د وجنبه په بل معنی کې مستعمل وي. کله کوم لفظ د کوم معنی لپاره وضع شي پای کې مستعمل ونه ورته حقیقت ویل کېږي، او د کوم معنی لپاره وضع شي پای کې نو استعمال نو هغه ته مجاز ویل کېږي. هغه له ګذره دا سو خارج ما سوې سوې ما ته ویل ګټه. نو موږ دا خبره وکړه چې لفظ د کوم معنا لپاره وضع شوی دی هغه معنی کې استعمال شونه حقیقت ورته وي، د کوم معنی لپاره وضع شوی پای کې استعمال نشو نو څه وي مجاز ورته وي. لکه ګور اسد دی، اسد دا د حیوان د لپاره دغه حیوان د لپاره چې وضع شوی دی او په دې کې په معنی کې د استعمال شونه د حقیقت وي، او د رجل شجاع د لپاره استعمال شو جو بیا ورته مجاز وي. بیا دغه لفظ هر یو درینه وا حقیقت ته او مجاز دی. کچری دا پر خپل معنی باندې د لفظ ظاهر وو، مطلب دا کنه لکه ما لفظ وی ادا معنی ډایرکټ ستا په دې کې رااله جدي ته صریح وي، هغه لفظ وی معنی په دې کې نه راتله جدي ته کنایه وي. پوه شو به معنی دغه ځای پورو بیا زو مخکې. والثالث في وجوه استعمال ذلك النظم، او دریم تقسیم په هغه طریقو د استعمال د دغه نظم کې دی. دغه نظم یعنی کوم چې مخکې د نظم د الله علی المعنى. ای تقسیم الثالث دریم تقسیم فی طرق استعمال په طریقو د استعمال د دغه نظم کوم چې ذکر کړل شوی دی چې کوم یو نظم د الله علی المعنى سابقا من انه استعمل مخکې چې دا استعمال شوی دی په دغه معنی موضوع له کې معنی موضوع له یعنی هغه معنی چې د دې لپاره د لفظ وضع کړل شوی دی او غیره یا بغیر داغي، او استعمل یا دا لفظ استعمال شوی دی مع انکشاف معناه او استتاره چې دا پر کوم معنی دا لفظ د کوم معنی لپاره دی، نو دی لفظ نه دغه معنی ښکار ده او ښکار نه پټه ده دی، نو په دې اعتبار سره دا تقسیم دی. نو وهي اربعه ايضا، او د دې تقسیم اقسام هم سلور دي دغه شانته لکه څنګه چې د مکه سلور دغه شانته دا هم سلور دي. الحقيقه والمجاز والصريح والكنايه. اوس بلی سلور غوجه د حصر بیانې لانه ان استعمل کچته لفظ استعمال کړل شو فی معناه الموضوع له با معنی موضوع له کې د اکثر لپاره چې وضع شوی دی پای کې استعمال شو فهو حقیقت د حقیقت ده، او فی غیر الموضوع له یا په غیر موضوع له کې خدا علاقه د وجنه علاقه په کې ضرورت دی ګورې چې مطلب د کم څه د لپاره وضع شوی دی او علاقه په کې نه، نو اس ورته مجاز شوی دی هغه ته استعاره وي. دروس البلاغه خوای کنه مس په قلاره قلاره وای ښا دا به بیا ورستو را روان دي په استعاره په دویم فن کې فن ثانی کې چې علاقه په کې د تشبیه او جو مجاز ده کنه په کې جو استعاره ده هل دا تاسو سره سټکی به اوریدلی استعاره څه ته مجاز څه ته کنه په دې کتاب کوم ورستو را روان دي مجاز 24 علاقې دي خاجي. نو کله چې معنا موضوع له په دې باندې غیر موضوع له استعماله خو علاقه بکی علاقه باندې تعلق بکی آسان الفاظو کې تعلق بکی لګي ما بہادر سړی ته منظره وي نو دا ورته د دې د وجنه چې هم بہادر دی منظره هم بہادر دی نو دا بکی علاقه ده. هغه از یو دا غونډه کی کنه
چې یو کس ته ویل چې دا منظره دی ولې ته د دم لکې دا د منظریم لکې نه وزې بدل دی نو دا بیا نه دی او فی غیر الموضوع له یا با غیر موضوع له کې استعمال وي خدا علاقه د وجنن دا مجاز دی ثم كل منهما بیا هر یو د دوانو نه یعنی لفظ په خپل معنی موضوع له کې استعمال یو کما غیر موضوع له کې استعمال د علاقه د وجنن نه کا حقیقت او کا مجاز وي او کله لفظ نه دا معنی ښکاروا دا صریح دی او کنه دا سره کنایه ده ثم كل منهما بیا هر یو د دوانو نه ان استعمال کچر دا استعمال کړل شو به انکشاف معنی او په اخکار کېدو د معنی د سره دا صریح دی والا كذلك والكنايه دا صدا کنایه ده فالصریح والکنایه د دې نه اوس دا خبره کوي کنه چې لکه دا صریح او کنایه نه دا دغه سره جمع کېدي شي لکه د دې تقسیم د لاندې سلور قسمونه چې کوم دي حقیقت مجاز صریح کنایه نو بریګه د حقیقت او مجاز د یو بل سره مباین دي او صریح او کنایه د یو بل سره مباین ده خو دا صریح او مجاز دا صریح او کنایه د حقیقت او مجاز دوانو سره استعمال لري شي مطلب د سیم کې لري شي چې یو لفظ ماته نه ګوري کنه دا شاته لکه ماته نه ګوري د سیم کې لري شي چې یو لفظ هم حقیقت وي او هم صریح وي هم حقیقت وي او هم کنایه وي د سیم کې لري شي چې هم مجاز وي او هم چې نه دا صریح وي هم مجاز وي او هم کنایه وي د څه کې لري شي پوه شو به معنی وستوي چې لګه دا خو د یو تقسیم د لاندې اقسام دي او ما د پرونو په خپل دا خبره کړې و چې د یو تقسیم اقسام چې کم مقسمي دا د یو بل سره نشي مونږ لګې کنه او پرون سبق کوم ویلو د دې وجه نه وي چې نه مونږ لګې کنه د دې سره دغه ذکر کړل دغه مقابله دي ذکر کړو پرون کې ویلو اول سبق کوم ویلو یاد دي کنه نو دل کې تا خو د یو تقسیم د لاندې چې کم څلور اقسام دي حقیقت مجاز صریح کنایه نو ته خو چې د صریح او کنایه د حقیقت سره هم استعمال لري شي او د مجاز سره هم استعمال لري شي نو لکه موږ خو دې په نکلو په خبره باندې د یو تقسیم اقسام په دې کې تباین وي او دل کې تباین خو نشته نه پوه شو به باندې نو داغه دو جواب دي یو جواب خدا لري چې لکه علامه فخر الاسلام رحمت الله علیه وی چې لکه دا تقسیم ثالث لري کنه د دې دوه اعتبار دي یو تقسیم ثالث دا په استعمال دغه نظام کې دي چې په کوم معنا لپاره وځي چې په دې کې استعمال له کنه او څلورم تقسیم پکې داره چې دا تقسیم په دې اعتبار سره دی چې دا لفظ د کوم معنا لپاره استعمال شوی دی د کوم معنا لپاره وځکل شوی دی آیا دا معنا په دې کې جاری شوی دی او کنه جاری شوی د جریان په اعتبار سره دی نو دا تقسیم ثالث دا د وجود استعمال په اړه کې او د جریان په کې پوه شو به کې نو په دې کې وایي شروع شو کنه په دې کې شروع شو چې هغه تقسیمات خو سلور نه اسو شولو 15 شول لکه الاول د وظیفه په اعتبار سره شو دویم د ظهور او د خفا په اعتبار سره شو دریم د استعمال په اعتبار سره شو څلورم په کې د جریان په اعتبار سره کو او پنځم بو سي دی وایي نو دا خو 15 شو نو الله کې جماوي چې د کتاب الله سلور تقسیم لري ناغه حصر استقرائي او حصر عقلي نو حصر عقلي دي ته وایي چې عقل بس دغه صورتونه جایز غني د دې نه علاوه نور جایز نه غني نو لکه دا اوس موږ وایو کلمه په درې قسمه ده اسم فعل حرف نه دا حصر عقلي دی یعنی د دې نه علاوه بل څه صورت کې دی نشي د دې نه علاوه بل څه صورت او دا موږ چې کوم حصر وکړو نه دا حصر استقرائي او حصر استقرائي مطلب دا دی چې موږ تتبع او تلاش وکړو چې موږ ته دا څلور تقسیمه میلاو شول کڅو په سیوا کوي نو دا په سیوا میلاوي دي شي دا حصر استقرائي وایي او صاحب د توضیح د چل کړه دی چې دا صریح او کنایه دای د حقیقت او د مجاز اقسام ګرځولې دي چې حقیقت او مجاز د دې ته کړه بیا وی چې د حقیقت او مجاز د صریح او کنایه دای د حقیقت او د مجاز جزونه ګرځولې قسمونه ګرځولې په دې پوه شوي اوس ورته ګورم فالصریح والکنایه یجتمعان مع الحقیقه والمجاز چې صریح او کنایه دا دوانه جمع کېدې شي د حقیقت او د مجاز سره ځکه چې د دې په منځ کې تباین نشته لري تباین ذاتی پکې نشته لري تمایز اعتباری دی پکې هر څه سپوز کم ټکه ویم دا چشمو والا ویم نمبر چنه سي اوس په کم ټکه ویم ته غرض مخواله نو فالصریح والکنایه یجتمعان مع الحقیقه والمجاز صریح او کنایه
دا دوانه جمع کېدې شي د حقیقت او د مجاز سره نو چې د یو تقسیم د لاندې چې کم اقسام دي نو دا خو د یو بل سره نشي جمع کېدی په دې کې خو تباین پکار دی نو موږ دلته کې تباین شته اگر چې ذاتی نه دی اعتباری دی خو هغه ولا هم پوره دی هغه ولا هم سره پوره دی ولذا قال فخر الاسلام د دې وجنا علامه فخر الاسلام رحمت الله علیه فرمایلی دي چې والقسم الثالث في وجوه استعمال ذلك النظم وجريانه في باب البيان وس دې مصنف سره کنه د چوي والثالث في وجوه استعمال ذلك النظم سب دقه وي وجريانه بګینه نه ویلې نو د علامه فخر الاسلام رحمت الله علیه د څه ویلي چې دریم تقسیم دا په وجود استعمال د دغه نظم کې او د دې سره سره د جریان په دې باب کې چې آیا دا په دې بیان په باب کې دا جاری شوی دی او کنه جاری شوی دا وضاحت په دې باب کې دا جاری شوی دی او کنه جاری شوی نو په دې لاولي کې دغه دوه قسمونه ذکر کړي استعمال کې او په جریان کې دا دوه ذکر کړي دي سری او کنایا نو فجعل الحقيقه والمجاز راجعا الى الاستعمال نو حقیقت او مجاز دای راجع کړي دي استعمال ته والصریح والکنایه راجعا الى الجریان او صریح او کنایه راجع کړي دي صدا جریان ته الګه پوښوي به معنی پرې باندې پوښوي جریان معنی جاری کېدل چې دا کم معنی لپاره وځ شوی دی نو او استعمال شوی دی نو آیا دا د دینه وضاحت سره دا معلومیږي او کنه معلومیږي ښکارا دی که ښکارا نه دی وجعل صاحب التوضیح او ګرځول دي صاحب د توضیح تلوی لکه څنګه چې دا د نور الانوار کتاب دی بیا بس آینده کال حسامی دا نو پښپاګه مګ بیا توضیح تلوی لا نو توضیح مصنف ګرځول دي صحیح کړو دي کلم من الصریح والکنایه حال د صریح او کنایه نه قسم من الحقیقه والمجاز د حقیقت او د مجاز یو قسم ګرځول دي پوښوي پورا ده کوم بسې ها زه دا یو لک پاتې شو سبا سم جمعه ده